یو سړی و خرې ورکو نو جړلې هاي 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 पुलिस वाला ونیو بادشاہ له پیش کو چې دې د خر ورک دی ویل کا مړ دی جی د شپې بار راغلی و مړ دی بادشاہ حکم کو چې لکه د دوه خرونو پیسې د لور کوي ځه مجاره بیا هم جړل نو بادشاہ ورته بیړه دې غر کې شو اوس ولې جاړي د دوه خرونو پیسې والا ویلو زکه جاړم چې زما د خر ډیر نیازبینو د چې د شپې دا پړانګان لیدلی چې دی خوړو چې د به د یارې څومره چیزونه اچولي نو مونږ هغه نیازبین خرونه یو ښه تاسو به د خپل چیزونه وګورئ اوس دا لینک درته جوړي دا غړمبا دې که وکته زه به تاسو ته بیا وښیم چې اوس په کومه لار منډه مونږ سره کلي کې یو سړی دی شیلنګ شروع شو په بالا ماڼۍ باندې پاس جاز دی نو هغه داسې کوي چې چټل هیبت شروع په ویاڼۍ کې سملاست وکړي په ډکه ویاڼۍ کې سملاست هغه چل به در باندې کېږي خان دی ما که نن فلسطین د خدای د قهر په لپیټ کې دی نن کابل د خدای د قهر په لپیټ کې دی نو الله سره څه کم نه دي پاکستان هم د خدای د قهر په لپیټ کې کولی شي د پاکستان حکومت نن د خدای نه باغي دی د خدای نه لرې دی عیاش دی بدماش دی لوفر دی بی دینه دی ظالم لکونه روپۍ په عیاشۍ او لوفرۍ خرچ کېږي نن راته چا ووې اوړه 10 روپۍ بورای نور ګران شو معلوم مبارک شه تاسو مبارک شه خدای دې مال داسې ګران کړي چې په 15,000 روپۍ بورای سره باټینګن دې خدای په 1500 روپۍ چټا کوي ټیپرو پسې خدای تاسو ړانده کا او مولو پسې دا مونږ دغه نه پیدا یو دنیا کې چې ټیپر ګران شو هاي هاي اوړه ګران شو هاي هاي نه په ملک سلويخ کاله کې اسلام ولې رانغه هاي هاي په دې پکار هاي هاي په ټیپرو نه دی پکار هاي هاي په اوړو نه دی پکار په خدای قسم دا روټه به تا پسې منډي وي دا ټیپر او گاجر او مولای به تا پسې منډي وي نن ته د ټیپر او د گاجر او مولو غمړې او اسلام سره څه کېږي لګیا په شرمونه او شرمونه دا د اوقاف وزیران را مخکې کړي دي مولیانو له هم خېټې غوږ دوو دیو په دې ملک چې انقلاب دی راوستو فوجیان او مولیان فوجیم تر سپېږمو کړو په مولیانو هم شروع کړې ده نو انقلاب به راولي څوک یو بیجګر مولا که ډېرې ټوسې ولي نو څه به نو عزیزانو دار طرف نه ملک اوبو اغستی دی او د آسمانی قهر انتظار مو کوي نو فلسطین سره زمونږ زړه همدردي ده خدای د امریکا او روس تباه او برباد کی اسرائیل د خدای تباه او برباد کی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې اچولی او نمرود نو یو مارغه دی چې هغې ته طوطاګر کې وایي هغه مارغه به په دې مخوکه کې یو ساس کې اوبه راوړې او په دې اور به یې اچولې نو چا ورته ووایي چې دا دومره لوی اور په دې ساس کې مړ کېږي چې ته په ساس کې اوبه راوړې او په دې اور یې اچوې نو مارغه ورته ووایي چې دا ما تم پته ده چې دا دومره لوی اور په دې یو ساس کې نه مړ کېږي خو دا ساس کې راوړل او په دې اور اچول غرض مې دا دی چې ابراهیم علیه السلام سره زما د یارۍ حق ادا شي زما چې څه وس دی هغه مې پیش کو دې نه مخکې ډېرې اوبه راوړل زما په وس کې نه دي عزیزانو زمونږ په پاکستان شریف کې اوسېدل دومره وس دی چې یا دغه چیرړه وسوځو او یا تاسو راټول کو غمخارګي پې وکړو دې نه مخکې زمونږ وس څه دی
یا دې نه مخکې مونږ کولی صرف چې څوک څه کولی شي او د چا په لاس کې وس دی غریبان په نور کار کې اخته دي. سبا به د هندوستان چې کوم عظیم شخصیت را روان دی اول میلمه به د ضیاء الحق د عظیم الشان شخصیت مو پېژنئ څوک دی چې आवाज وکړو چې یو ډم دی دې ډم ته به وګورئ چې څومره ډمان به ورته ګیر چاپېر کړي څومره معززین به ورته ګیر چاپېر کړي. اول میلمه به په دارالاسلام کې د ضیاء الحق صاحب او اول میلمه به په صوبه سرحد کې د گورنر صاحب. نو د چا 1500 روپۍ په ټیکټ لګېدلی او ستا صوبایي وزیران د هغه کمیټۍ صدران دي چې کومه کمیټۍ به د هغه پسې اوبه ګرځوي. نو د چا په لاس کې چې وس دی غریبان په دې کار کې اخته دي. بیا بیګانه بله شپه په هنګو کې د پولیس پریډ و. پولیس پریډ کې چې کوم مشر میلمه و نو هغه د پېښور ټول ډمان د شپې ګډېدو ته بوتلي. نو نن سهار مې د پولیس یو لوی افسر ته ووی ما وی چې دته دا ډمان بوتله ضروري و که چېرته د پولیس مشکلات ورته ښودل ډېر ضروري و. ستاسو هېڅ مشکل نشته چې تاسو د شپې ورته هغه ښودلی دی نو د پېښور نه یې ګلبالي ډله بوتلې وه او دغه یې ورته د شپې ګډول. نو عزیزانو زمونږ دا پوست پرې کړی ملک چې دی یو شرم خو نه دی چې ورپسې سړی دبلې وغږي. دا هغه د ټاک د بې غیرت بچي دي پسې شرمېږي نه بالکل حیا پکې نشته غیرت پکې نشته. حدیث کې راځي المرء مع من احبه. په قیامت کې به سړی امغه چا سره ولاړي چې دنیا کې چا سره مینه دنیا کې چا سره محبتي. نو زمونږ د حکمران طبقې محبت ډمانو سره ډېر دی. انشاءالله د دوی حشر به په قیامت کې ډمانو سره کی. نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږ دومره کولی شو دومره چې فلسطین کې یهود د چا په سپورټ باندې د فلسطین مسلمانانو سره ظلم کوي داغي بچی قتلوي داغي ښځې قتلوي داغي سړي قتلوي. دا د امریکې په سازش او د امریکې په سپورټ ځکه چې امریکا هم د یهودو حکومت دی او اسرائیل هم د یهودو حکومت دی. نو امریکا نن ایران عراق جنگ چې دی سپورټر امریکا ده. فلسطین او یهود جنگ چې دی سپورټر امریکا ده. او کلر لزه نن د جنیوا مذاکرات چې ناکام کیږي دا غي لوی سپورټر چې دی هغه هم امریکا ده. او دویم نمبر ضیاء الحق ته ځکه چې په کابلیانو راوریږي نو په مونږ راسسیږي. تاسو ته پته ده چې د کابل د امدادونو په برکت باندې په پاکستان کې زمونږ نېستای غوسه شي. نن د 18 लाख روپو په بینس کې چې په پاکستان کې کم خلک ګرځي دا د امریکې امدادونه دي. نن د 3 4 5 6 लाख روپو په جیرو کې چې کم خلک ګرځي دا د امریکې د امدادونو برکتونه دي. نو هغه خلک چېرته جا غواړي چې کابل دې د روس نه خالي شي او د افغان مجاهد چې دي باعزت طور د خپل وطن ته لاړ شي. خیال م راغی دي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دغه د یارۍ حقو چې څه زمونږ وس دی هغه مونږ ورسره ادا کړه. پاتې شوه د پاکستان معامله تاسو به وګورئ. نن خو تاسو ته وخت په وخت د سپي غوندې هډوکي راغورځېږي او په هغې تاسو مشغول ساتي. کله درته کرکټ راولي کرکټ میچ درته راولي نو د شپې په 2 بجې ورته راپاسئ او ټي وي ته ناست یې کرکټ میچ ګورئ.
دا هلکان وګوره دا د حرامیان واړه ریډوګانې پیدا کړي غوږ ته یې نیولي په لاره به روان یې غوږ ته یې نیولي هلکه د بد لیوه بچیه سب د مور درېیم میړه دی پکې په ګټه او بیلات دی چې ته داسې تاسو وګورئ هلکان ټول په دې قهر اخته دي کالجونه دې تباه شو سکولونه دې تباه شو تعلیم دې تباه شو د تعلیم دې جنازه ووته دا مذهبي مدرسې چې دي دا طالبان دا هم ته وګوره د جمعې په ورځ وزیر باغ کې غونډس کې کوي د دوی هم بیړه تباه شوه ځکه ذهن خو بسیط شی دی په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه کېږي د دوی هم بیړه تباه ده تعلیم جنازه ووته د پاکستان نه انشاءالله بی او ایم اے والا لکه نن خوار و زار ګرځي ما یو شعر 10 کاله مخکې ویلی و هغه رښتیا شو چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری نن د بی اے الکان چې دي پولیس کې د سپایي د برتي دپاره د هغه درخواستونه د ایس ایس پي په میز پراته دي د بی اے د ایف اے ایم اے والا نن په جونیئر کلرکۍ پسې ګرځي تاسو خدای هلاک کا نن 5 نکاتی پروګرام چې جونیجو قوم ته پیش کړی دی په دې مخې ورته نه ولې ولئ چې هغه 5 نکاتی او نئی روشنی سکول کور دی وران شه دا پرانی روشنی سکول والا هلکان دي چېرته ځای کې چې اوس په بوډاګانو راته سبق یعنې اوس سپینګیری به سبق وایي نو هغه به چې د انجینیر جوړېږي نو د پرانی روشنی سکول نه دې کومې سیټونه پیدا کړه چې اوس نئی روشنی سکول دی د ډرامې بچیه راویستی نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا شرمېدلی ملک دی په دا اخبارونو والا تکړه شی ورته چې دا د هلک نوم څه دی هندوستان نه چې راځي دلیپ کمار څه خیر کېږي نه تاسو ټول داسې دا تکړه شی ورته انشاءالله درته بخیم د فوټوان بیا ورته دا معززین ناس دا معززین ورته لاس په نامه ولاړ دا شرمېدلي د دې فوټوان به د اخبارونو والا وباسي او هغه به زه ریکارډ ساتم چې په ټول پاکستان کې مې د دوی په شرمونو نه شرمول زه به د سړي زوی نه که د کم وزیر تصویر ورسره راغی والله ته یې پرېږدم که د ګورنر تصویر ورسره راغی والله ته یې پرېږدم که د دې کاڼي تصویر د ضیاءالحق ورسره راغی والله ته یې پرېږدم که دا د شاه ولي قطار بانس جنیجو تصویر ورسره راغی والله ته یې پرېږدم نور څه بس کا دا هلکان د جلسو جلوس کې ډېرې داسې چغې وایي خو چې چېرته پولیس ونیسي بیا زه ترې دې سپېږمو ته راشم ویاله وی نه وهي شپارس وکړه که وهي دی اعلی ډپټي کمشنر ته وایه چې را پرېږدي نو ما یو ملا ته وی مال په ارام کښېنه بې وخته بانګونه مه وایه که موږ ونیسي خو د شرمه به په جیل کې پراته یو او دغه دا څه ورته وایي غږ به نه شو کولی نه به معافي غوښتی شو نه به څه شرم به وي او که تا ونیوه مخه سره د اوښ چاپ جوړی همغه چلو شو قسم په خدای د بیرونه یې معافینامه راولېږله چې ما طرف نه دا معافینامه ورکړه ما خلاص کړه ډېر سخت تنګ یم په ډېر وجې ور اخلاص مې کو نو خبره ده چې ما ډېر چغې مه وهه ما ته پته ده وایي مخوب میں شناسم پیرار پارسارا زه تاسو ته پته ده چې دا څه وخت کې پولیس ټیر ګیس وغورځوي دا خپلې منډې وګورئ بیا چې لا ډز پکې وشي بیا دا خپلې منډې وګورئ نو په ارام کښېنئ پاکستان ما پېژندلی دی خدای دې هغه حال په پاکستان نه راولي چې کوم په کابل راغلی ما د سن 65 نه تاسو کتلي یئ چې خوندم نشته په پراده واده ګډېده ډېر ښه کولی شئ پراده واده کې ډزې ډېرې ښې کولی شئ مړه دا شرمېدلی حکومت چې یو ډز نشي بندولی یو ډز واده کې ډزې بند
صوبایي شملې فیصله کړې واده کېده جیبن واده کېده چې شملې نه اجراګانو فیصله کړې کوم حکومت چې په واده کې ډز نشي بندولی او حکومت به څه توره وکړي په هغه که غزا راغله یا ته هندوستان راغی یا ته روس راغی او به توره وکړي تاسو دا په واده کې چې روان یې ټک 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 دا توره به تاسو وکړئ نو ما ته معلوم یې ماما په آرام کېږي دا دعا کوئ چې خدای امتحان را باندې مراوله دا دعا وکړئ اوس بل لینک درته جوړیږي بل روس بزی وطن ته او انډیا به درته داسې راځي په تورخم باندې هغه کار به در سره کېږي کم کار چې بنګال سره وشي صوبه سرحد به په یو رنګ کټ کېږي پنجاب به په بل رنګ کټ کېږي سند به په بل رنګ کټ کېږي بلوچستان به په بل رنګ کټ کېږي اوس هغه چل درته جوړیږي ستا د پاکستان جرنیلانو ویلي جرنل نیازی چې میرے لاش پر ٹینک گزرے گا میرے لاش پر ټینک گزر شو نه څه دلته ناست دی اوس هم په دغه کالونۍ کې درې سره غول د وخت کوي او بنګالي مونږ نه بوتي 1,00,000 فوج سلنډر کېدل دا څه د ټوکو خبره نه وه هغه لینک درته اوس بیا جوړیږي انډیا د کابل په طرف او د تورخم په لاره نو دا دعا کوئ چې خدای امتحان را باندې مه راولي که امتحان راغی تاسو به دا خپلې منډې وګورئ سن 65 په جنگ کې زمونږ یو ملګری سوات ته تښتېدلی و چې څو ورځې پس مې ولیدو مال کدھر گیا ہے ویل سوات مال کس واسطے هلته دا لنډۍ کې او صدر کې ببونه را پرېوتي وو که نه ما ته چاټیان وسطیان چاټی راورېږي بیړی غرقه شوی دې ته به څوک ټینګ شي په بالا ماڼۍ کې به زه ناست وم بالا ماڼۍ هم د پړانګانو ځای دی لوی پړانګان پکې اوسېږي د چونګي نه دی خوا او شالداد بابا نه دی خوا په دغه ټوکړه کې پړانګان اوسېږي څوک د اوږه داسې داسې وایي په بالا ماڼۍ کې دارو دپاره سړی نه میلاوېدو دارو له ټول تښتېدلي ښار نه و څوک ابټاباد ته څوک سوات ته څوک بحرین ته څوک دیر ته ویل چاټیان وسطیان یو غړمب وشو تاسو به دا خپل فیزونه وګورئ دا ځخیرته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام